عقیدہ نمبر 27 لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه ولا غالب لامره. لا راد لقضائه یو کس هم داسې نشته چې هغه د الله تعالی فیصله ختم کی مسترد کی. ولا معقب لحکمه او یو کس هم داسې نشته چې هغه د الله تعالی په فیصله نه بعد خپل فیصله نافذ کی. ولا غالب لامره او یو کس هم داسې نشته چې هغه د الله تعالی حکم باندې غالب راشي. د الله تعالی چې کومه فیصله ده هغه بدله کی. نو الله تعالی چې کومه فیصله وکي هغه به کیږي او څوک هم د الله تعالی فیصله ده نشي بدلولی او نه څوک د الله تعالی په حکم باندې غالب راتلی شي. دا یو سوال په ذهن کې پیدا کیږي چې الله تعالی یو فیصله وکي دا به کیږي، څوک هم د الله تعالی فیصله نشي بدلولی. بیا په حدیث کې راځي چې دعا دا قضا او تقدیر بدلوي. بیا څرنګه ته دا وایي چې لا راد لقضائه چې څوک هم د الله تعالی فیصله نشي بدلولی، حالانکه په حدیث کې دا راځي چې دعا د تقدیر او قضا دواړه بدلوي. نو ګورئ، یو دا تقدیر مبرم او یو دا تقدیر معلق. تقدیر مبرم دا توایی د الله تعالی کومه حتمی فیصله، الله تعالی یو حتمی فیصله کړې وي، یو اټل فیصله یې کړې وي چې دا کار به داسې کېږي، دا توایی تقدیر مبرم. او یو دا تقدیر معلق، الله تعالی په علم کې دا چې که یو کس دا کار داسې وکړي بیا به د هغه په مطابق هغه کار داسې کېږي، که یو کار دا کار داسې نه وکړي بیا به هغه کار داسې نه کېږي. یعنی که یو کس صدقه ورکړي یا به د هغه نه بیماری ختم شي، د هغه نه به مصیبتونه ختم شي، او که یو کس صدقه نه وکړي یا به د هغه نه بیماری هم نشي ختم او د هغه نه به مصیبتونه هم نشي ختم، دا توایی تقدیر معلق. نو دعا دا تقدیر مبرم حتمی فیصله دا کله هم نشي بدلولی، بلکې دعا دا صرف تقدیر معلق دا بدلولی شي. یعنی الله تعالی په علم کې دا چې که یو کس دعا وکړي بیا به دغته زه د دعا صله دا ورکوم، او که یو کس دعا نه وکړي بیا به زه دغته د دعا صله نه ورکوم. دا د الله تعالی په علم کې ده. که سوچ وکړو تقدیر معلق دا هم تقدیر مبرم ده، خو الله تعالی بنده ته د ترغیب دپاره دا مسله په داسې انداز باندې پورپېژنلې ده، په داسې انداز باندې بیان کړې ده چې دغه بنده همیشه په خپل دعاګانو کې مشغول وي. نو تقدیر دوه قسمونه دي، یو د مبرم او یو د معلق. دعا چې کوم تعلق ده د تقدیر معلق سره ده، تقدیر مبرم کله هم نه بدلیږي. نو دا مسله په داسې انداز باندې موږ ته راپېژنلې ده چې بنده همیشه دپاره په خپل دعا کې مشغول وي. که یو بنده دعا کوي بیا الله تعالی کله کله د هغه دعا په دنیا کې قبوله کی او یو بنده ته هغه شی ورکي. یو خپل نیک اعمالو دپاره دعا وکي، د بچیانو دپاره دعا وکي، د بل شي دپاره دعا وکي، بیا الله تعالی هغه شی په هغه وخت کې ورکوي. او کله کله یو کس چې دعا وکي بیا الله تعالی هغه شی نه ورکوي، خو پر روان وخت کې چې کوم مصیبت په دغه کس باندې راځي بیا الله تعالی د دغه نه هغه مصیبتونه ختم کړي. او کله کله الله تعالی هغه شی هم نه کوي ور مصیبت هم نه کوي ختم، بیا د الله تعالی د دعا د قیامت ورځ ته پریږدي، بیا د قیامت په ورځ باندې الله تعالی د دغه دعا صله دغه انسان ته ورکوي. بیا د قیامت په ورځ باندې همیشه د انسان د افسوس کوي چې کاش په دنیا کې د ما یوه دعا هم نه وای قبله شوې. ټولې دعا صله الله تعالی موږ ته په آخرت کې راکړې وای. خدا تمنا د آخرت سره تعلق ته په دنیا کې یو کس هم داسې تمنا نشي کولی، ځکه چې انسان ډېر کمزوری ده، عاجز مخلوق ده، داسې کله هم موږ نشو برداشت کولی، بلکې انسان د همیشه په دنیا کې د الله تعالی نه عافیت غواړي. قرآن کریم کې دا آیات ولم یکن له کفوا احد، او داسې سورة الرعد کې دا والله یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب، او سورة الفاطر کې دا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
عقیده نمبر 28 آمنا بذلک کله و ایقنا ان کلا من عنده. مونږ په دا چې کوم ذکر شوي شیان دي په دې ټولو باندې ایمان راوړو او مونږ دا یقین لرو چې دا ټول شیان دي الله تعالی د طرف نه دي. که کوم کار شوی وي یا کوم کار روان وي وس کېږي یا کوم کار آینده کېږي مونږ دا عقیده ده مونږ دا یقین ده چې دا ټول د الله تعالی د تقدیر مطابق کېږي. نو دغه چې کومې عقیدې وي دا د توحید متعلق وي انشاءالله آینده چې کومې عقیدې را روانې دي هغه د رسالت متعلق شروع کېږي. الله تعالی دې مونږ ته د صحیح عقیدې سمجھ را نصیب